बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د یو نوي پروګرام سره زه مشال خان خبر وکاو د افغان کډوالو حواله سره چې کوم په پاکستان کې غیر قانوني افغان مهاجرین دي دا غي وطن ته واپسي تلو فیصله چې دنو دا د ډیر وخت نه روان دي خو چون کې په اگست کې په 2015 کې د پاکستان کې افغان چې کوم مهاجرانو د غي سټیټس ختم کړل شوی دین پس د خلکو ته ویل شوی وو چې تاسو واپس خپل وطن ته ځئ د پاکستان وزارت خارجه د طرف نه په 10 جولای او 2026 پورې پاکستان پر خودو اخیری مهلت چې دی ورکړل شوی او واضح وته دا هم ویل شوی چې په دغه وخت پورې ک تاسو لا نړۍ نو بیا به زبردستی تاسو دلته نه استول کیږي د پیښور مشهور بورډ بازار یعنی مینی کابل ورته هم ویل شوی الته د یو دکاندار دا وینا ده چې مهلت ختمېدو نه پهله د پیښور پولیس چې دی نو هغه په مختلفو علاقو کې خپل کاروایي شروع کړې وي په کوم کې ډیر خلکو گرفتاریان هم شوي وي او څه خلک د پولیس د یری او تختی او د کې مشران خلک هم شته چې پولیسو ګوري نو تختی دلته نه بیا کوم خلک چې به گرفتار شو نو غي به پهله تانو ته بوتل بیا حراستی مرکزونه چې کوم دی الته منتقل کړ دا حراستی مرکزونه چې کوم دی چې کوم ته ډیپوټیشن سنټر هم ویل شي په ناصر باغ روډ باندې قائم شوی دی کم چې په کوم ټایم پهله رسته لاړ شنو دا د افغان ماجرونو ټولو نه غټ کیمپ ویل کېږي په کوم کې د افغان د تیر سابقه سوویت یونین فوجي مداخلت نه پس قائم شوی دا د ډیر وخت نه دا کیمپ دغه افغان کډوالو سیدل خو بیا د سو وخت نه اوس الته دا رهایشي چې کومه آبادیان دي نو پاغه کې تبدیل شوی دی د پیښور یو پولیس افسر دا هم تصدیق کړی دی چې دا ټولې صوبې کې غیر قانوني افغان ماجرونو خلاف کریک ډاون شروع شوی دی او دی وجه چې کوم خلک گرفتار شوی دي نو پدې کې دکانداران ریډي والا او نور هم چې کوم خلک کاروبار سره تړلې شوی خلک دي نو غي شامل دي س مقامات باندې خزي او ماشومان چې کوم گرفتار شوی خپل اهل خانه سره موجود په خزو گرفتاری خو پکې نه د شوی خو غي ته دا هدایت ورکړل شو چې تاسو خپل خاندانونو سره ترخم بارډر ته لاړ شئ الته نه تاسو خپل وطن افغانستان ته استول کیږي یو ان ایچ سی آر د ترجمان قیصر افریدي وایي چې د اداره چې کوم پاکستان د طرف افغان ماجرینو باندې کریک ډاون شروع شوی دی نو په دې معنی لک تشویش وای چې د پاکستان چې کم خلک دلته د 45 سالو نه اوسېږي نو هغه د پاره د لګ رعایت ورکړل شي ځکه د کې داسې خلک شامل دي چې کم خپل وطن ته واپس نه تلل غواړي او داغه سو وجوهات دي ځکه چې الته داغوي ژوندګیان او ازادي ته خطر ده په دغه خاص توګه معنی داغوي د خزو د ماشومانو د ماینورټي او بیا چې کم هیومن رائټس خلک دي بیا جرنالست دي فنکاران دي خواجه سرا دي ځکه چې داغوي تحفظات باندې زور وکړو چې دی خلکو حکومت پاکستان ناپیل دی چې د خلکو سره لګ رعایت کی ځکه چلته د زندگی ته ډیره زیاته خطر ده یو ان ایچ سی آر مطابق د ستمبر 2023 نه 25,60,000 افغان کډوال چې د تقریبا د پاکستان افغانستان ته واپس تللی دي په کم کې 2,60,000 خلک چې دي نو هغه په زور استول شوی دي دغه مطابق پاکستان کې 7,60,000 رجسٹر چې کم سی کارت دی داغه او بیا د کې کم پی او آر کارت والدي هم افغان سټیزن کارت والدي هغه خلک دي کې موجود دي نه علاوه 1,20,000 افغان چې د پاکستان کې تقریبا 2021 نه چې کله طالبان اقتدار سنبال کړو هغه نه پس افغانستان نه پاکستان ته فرار شوی وو په پاکستان کې چې کم افغان خلک دي هغه دا وایي چې په پاکستان کې دغوی کورونه کاروبار او ژوندۍ ډیره خروانه ده وای چې په افغانستان کې نه دغوی کاروبار شته نه دغوی کور شته نه دغوی ژوندۍ بنیادی سہولیات شته دي نو ځکه چې دغوی دلته ډیر وخت شو او اوس موږ واپس استول کېږو نو غوي چې موږ ته کله موقع ملاو شو موږ به پاکستان ته واپس راځو ترخم بارډر باندې یو دکاندار نعمت الله دا وایي چې دلته د 15 شپږو کال نه ز کاروبار کوم او بارډر سره ز بالکل نږدې یم نو زما کاروبار د ډیر وخت نه بند دی او نن سبا چې کوم حالات دي نو دی وجه زما کاروبار خراب شوی دی د ترخم گیټ چې کله بن شوین د سار نه ماخام 5 بجو پورې ز 10 ناستم هیڅ روزي نشته دی بیا د کور خرچي بیا زموږ نور رونه چې کوم په نور علاقو کې کارونه کوي نو هغه پورا کوي او حکومت پاکستان د طرف چې اوس کوم کاروایي افغان کډوالو حواله سره شروع شوی دي نو په دغه کې په ترخم گیټ باندې لګ رشته کم وجې مون کاروبار لګ بهتره شوی دی
د طالبان حکومت دا وایي چې کم خلک واپس راځي یعنی افغان کډوال د لپاره تورخم چمن او نور هم سرحدي لارو باندې د ترانسپورت د کیش او نور هم بنیادی سہولیات چې دغه ته فراهم کیږي په دغه کې یو ان ایچ سی آر پی او آر کارت والا او کم نور هم دي نو د هغې ته څه مالی معاونت هم فراهم کوي. بیا که موږ وګورو نو ګراوند ریالټیز بالکل ډیفرنٹ دي ځکه په غټ تعداد کې ډېر خلک افغانستان ته واپس روان دي د هغې رهایش روزګار بنیادی سہولت او خاص تعلیم غونې مسلو ښکار دي. خاص توګه باندې د جینکو د تعلیم مواقع چې دی هغالته نشته دا کې ډېر شکایت راځي. یو ان ایچ سی آر سربراہ فیلیپو ګرانډي او یو ان ډي پی اعلی حکام کابل دوره کړې وه په کم کې هغوی د طالبانو نائب وزیر اعظم مولا عبدالغني برادر اور مولوی عبدالسلام حنفي سمیت نور مقام سره ملاقات کړي. د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي وایي چې افغانستان د ډېر وخت نه د جنگ وجې ډېر مشکلاتو ښکار شوی دی او زموږ چې کوم ګاونډي ملکونه دي یعنی افغان کډوالو اوس زبردستی دلته واپس خلک راستوي. په دغه کې د هغې دا هم وویل چې کم خلک واپس افغانستان ته روان دي نو د هغې د ژوند ښه کولو دپاره موږ څه ناڅه کوشش روان کړی دی تاکې چې هغوی دلته نه دوباره په تلو مجبوره نه شي. د اقوام متحده اعلی حکام په دغه موقع باندې وایي چې افغانستان کې چې کم خلک انساني بحران سره مخ دي او په دغه وخت کې اوس هغوی د دې سچویشن نه نشي وتلی نو په دې کې خاص تعلیم د ښځو تعلیم روزګار او چې کوم معاشي سرګرمیانې دي که تر څو پورې دي کې انوالومنټ نه شوي نو دا حالات نه ښه کېږي. اقوام متحده مطابق په اکتوبر 2023 نه اوسه پورې 54 لاک نه زیات افغان چې د پاکستان او ایران نه چې د واپس خپل ملک ته راوستل شوي دي. په 2025 دوران کې 29 لیک چې خلک کم دي هغه په دې کې شامل دي. افغانستان کې تقریبا 2 کروڑ 20 لاک اور دین علاوه چې کم انساني امداد منتظر دي هغه دومره ډیر زیات خلک دي او په دې کې بیا ماشومان چې کم دي دا د خوراک قلت ښکار دي. اقوام متحده 1.71 ارب ډالر اپیل امدادي سرګرمیانې هم جاری کړي دي په کم کې مطلوبه رقم صرف هغې ته دستیابه کړی شوی دی. په دغه کې پاکستان او د طالبان فورسز ترمنځ سرحدي کشیدګي تجارت او امدورف معطلي هم د افغانستان معاشي او انساني صورتحال مزید سنگین کړی دی. په څه وجې باندې چې لکونو خلک چې دی نو هغې په مشکلات کې نور هم اضافه شوي ده.